الرحیم. اول خو ټول نه ستاسو ډېر شکریه ادا کوو چې زموږ خواله راغلی او څاروي خو دا زما د بهیر راایستي ټول له دې غرونو نه یې راغونډ کړي دي او انشاءالله چې د بل ځای نه به تاسو ته په قیمت باندې ښه میلاویږي. تاسو ورته خپل وزټ وکړئ او انشاءالله چې په قیمت پرته هم ښه میلاویږي او ډېر مو وویستل او لږ پاتې د خیره سره او د روجې نه مخکې دنګ راایستې په دې باندې زما د بهیر ډېره خواري وکړله او انشاءالله ستاسو د مخه تاسو صحیح کوئ. ډېر څاروي یې وویستل او لږ پاتې د خیره سره. دا خو تصارو قیمتونه خو څه کال سیوام دي خو بیا هم به هر حال د زنګ سره پکې د لاکو نه والا 1,20,000 پورې 1,30,000 پورې د 2,10,20 پورې پکې زنګ سره څاروي شته دی. ټول د دې غرونو راکوز کړي دی، لم نه څه راغلي، څه د مټې نه راغلي، څه د بودال نه راغلي، بونیر نه پکې راغلي، د نګرۍ نه پکې راغلي دي. ټول ملکي څاروي دي د غرونو او ښه ښکلي ښکلي څاروي دي لکه د قربانۍ لایق دي. میخین پکې هم شته، غوین پکې هم شته، په دې کې کټي هم شته او کټی پکې هم شته. په دې ډنګرو کې 2-3 سخی دي، نور ټول سخي دي ملکي د غرونو. یو دانه نیمه که پکې اخوا دېخوا راغلي یا نه شو ویلی، نور ټول داسې څاروي دي چې لکه د قربانۍ دپاره زبردست بهترین ښه مټاک څاروي دي. قیمتونه خو واجد باید د دې هر څاروي ځان له مختلف ریټونه ټول یو لاس نه وي که نه، څه ګران دي څه ارزان دي. تقریبا د 1,20,000 روپو نه والا د لاکو نه غالبا والا او د 2,10,20 پورې پکې زموږ سره څاروي شته په دې منځ درمیان کې ده دی. ټول داسې خیلی جوټې پکې دي، نور ټول دا ملکي ډنګر څاروي دي، یو ځای نه د بل ځای نه د دې غرونو راغونډ شوي څاروي دي. کیني څاروي نشته د پنجاب یا د بل ګوندلو یا د انډیا څاروي یا د بل طرف هغه څاروي په دې کې دا زموږ د خپلې علاقې څاروي دي. دا ما یو 2 دانې راغونډ کړي دي، دا غالبا 60-70 دانې دي زما سره چې دو زموږ خواله راشي او بس خپل نظر پرې واچوي که د خوښې شی دی دا خو د قربانۍ شی دی که نه، په دې کې څه زور زبردستي نه وي، د هر سړي دړه مرضي ده. ما سره خو ډېر مال او څه بدل شو، غالبا 20-25 دانې ترې بدلې شوي دي او نور دا تقریبا 60 دانې زما سره ولاړې دي. ټول وطني څاروي دي دا او د دې قربانۍ او د دې وطني څاروي دا غوښه ډېره مزهداره په دې نورو په نسبت دا ډېره ښه. د ګرون سره که یو سړي سره ګاړی دی په خپل ګاړي کې راځي نو دا د ګرون سره چې دا لار کمه راختې ده دا سیده زموږ کور ته راغلی، بلکل ګاړی زموږ د کور مخې له رارسي. نو که یو سړی زما خواله راځي د دې ګرون په دې لار باندې هم راتلی شي، په دې باندې ګاړی ځي راځي او دا بله لار چې ده دا په لنډو ده خو په دې کې ګاړی ځای ته نه رارسي. او که یو سړی بیا هم دې خوا نه شي راتلی او ځای مې ورته نه معلومیږي نو چې زما په بریکوټ کې دوکان دی په پیر بابا روډ باندې په جان پلازه کې د سبزی هوټل هم دی او د چرګ کار هم دی. نو که هلته کې یو سړی راتلی شي نو هم بیا زما سره د رابطه ساتلی شي نو ځای ته به رارسي انشاءالله.